نه ختمېږي صرف زه تاسو ته یو څو خبرې د دې موجوده الیکشن چې په 31 مارچ باندې شروع کېږي د هغې اهمیت خبره کوم د هغې اهمیت ټولو دا دی چې په دې باندې نه د عمران خان حکومت وړي نه پرې صوبې حکومت وړي نه پرې زما پیتوب ځي نه پرې امینتوب ځي دا الیکشن صرف دومره دی چې مونږ په دې علاقه کې چې مخکې تحصیل لازم و د دې بخور زمان صاحب و قمر زمان هغه زمونږ خپل کور نو موږ به ډاډه به راتلو هلته کې نو به ناسته کوله موږ چې پیالیس کله زمونږ له ناستې یو ځای و د صوبایي اسمبلۍ ممبر یا د قومي اسمبلۍ ممبر دفتر نه وي زمونږ په پېښور کې اسکر شوی یو کمرې موږ دلته کې د دې ورکرانو د عزت لپاره د دې د کارونو لپاره موږ دلته کې په دفتر کې خپل یو کشر روډ کېنول پکار دي انشاءالله که دغه روډ موږ د فیروزشاه په شکل دلته کېنو نو هغه به ښایي که نه د بخمیدان خان زوی کېنو ذاکر الله خان روډ کېنو د بل یو سړی کېنو تاسو هم تپوس وکړئ زه ستاسو نه تپوس کوم چې موږ یو خپل روډ پکار دی که نه دی پکار دا روډ چې تاسو کله په دې تحصیل کې چیرمین په کرسۍ کېنوئ وروڼه دي چې چیرمینانو سره دومره اختیار نشته اختیار بیا هم زموږ سره دی خو زما پړ پر دې چیرمین په لاس خرڅ کېږي دا چیرمین کله ویلیج کونسل چیرمین دی کله ویلیج کونسل کونسلر دی کسان دی که یوت دی خو دا به د دې تحصیل خلک موږ به وله فنډ ورکړو صوبې نه خو که دلته کې کوم سړی زموږ خلاف راشي دا راته ووایه چې دا به زموږ نه څنګه خرڅ کوي هغه به څه پنډي به 10 کروڑ روپۍ 15 کروڑ روپۍ به هغه په ټول تحصیل نه څنګه خرڅ کوي نن زما په تحصیل 3.5 ارب روپۍ روانې دي چې به یې 2.5 کاله کې موږ خرڅ کوو د هغې تفصیل به زه تاسو ته وروسته وایم په یو فکر باندې چې په 2 ارب روپۍ باندې یو سالام ډیم جوړېږي په 3 ارب روپۍ باندې دا جوړېږي په انډسټریل چیټ په 1 ارب روپۍ باندې جوړېږي وروڼه دا خبرې به هله کېږي چې په دې ځای کې تاسو زما مټې مضبوطې کوي زما مټې په دې مضبوطېږي چې دلته کې تحصیل چیرمین موږ وګټو د دې اثر به څه په دې دویم پیس کې 63 تحصیلونو کې الیکشن روان دی په 63 تحصیلونو کې مخکې الیکشن شوی دی په هغه الیکشن کې زمونږ په مس مینجمنټ په وجه باندې یا وله موږ اهمیت نه ورکړی په هغې کې څه ملګري ولاړو ډبل آزاد ولاړو د هغې په وجه باندې بل څه ته پیدا رسېدلې ده نن چې دلته کم سړی آزاد ودرېږي زما د پارټۍ کې ځان هم شاملوي د پي ټي آی جنډه هم لګوي د عمران خان تصویر هم لګوي او د ځان سره چې کوم دی نښه بل څه شی لګوي یا ټلیفون لګوي یا بوتل لګوي ضرور دا ورته ووایه چې دې فایده چې کوم ده دا به عمران خان ته رسي که نقصان به رسي زمونږ د 2018 په الیکشن کې یو سړی ولاړو د خټکلو نه د هغه نښه جیپ وه ځان سره یې پي ټي آی جنډه لګولې وه هغه په موږ باندې په پي ټي آی باندې حمله کړې وه په خان صاحب یې حمله کړې وه په محمود خان باندې حمله کړې وه دل یې کړو خو خدای پاک مو خطا کړو هغه فیل موږ الیکشن وګټو په دې وجه باندې چې د پي ټي آی ورکران هغه هر غر سره مقابله کولی شي د هغه د دروغجن سره مقابله کولی شي دې خلکو حلف ګډ کړو قسم یې خوړلی و چې زه به د پي ټي آی د ورکر سره که ما ته ټکټ میلاو نه شي نو زه به چې کوم دی نه آزاد ودرېږم بلکې زه به سپورټ کوم ورونو چې سړی دروغجن وي د هغه ګواهي نه قبلېږي بیا وکیلانو ته تپوس کوي تا سره زه چیلنج کوم چې ته په عدالت کې ګواهي نه قبلېږي نن هم چې یو سړی ولاړ دی زه ځکه نومونه نه اخلم مناسب نه ده خو زمونږ د پارټۍ چې کوم کوارډینیټر و حیدر بھائی ته زمونږ درخواستونه ورکړو قمر زمان ورکړو اول خان علي صاحب ورکړو غلام حسین ورکړو فاروق رحمان ورکړو او په دې کې یو حلفنامه لیکلې وه زموږ نور ملګرو هم دغه کړی و پارټۍ ته سلطان شیر بھائی رشید بھائی یا زموږ چې کوم شاه صاحب مراد الرحمان زموږ دا ټول شکریه ادا کوو خو چې کله پارټۍ ټکټ یو څه کې ورکړو نو هغه ټول زموږ سره کېناسته وی چې بای ما خپل حلف د خپل قسم د خپل لوز پابندي وکړه هغه وی چې موږ خپل پارټۍ کینډیډیټ باندې کېناستو زه هغه ته سلام پېښ کوم خو چې یو سړی
اگر دې هدر سره تخا جمع کوي باقي حلفنامه نسخت کوي قسم خوري قرآن خوري چې لکه ما ته پاتې ټکټ میلاو نه شو زه به آزاد نه ودرېږم هدر به وي زه تا ته بل ورغی چې ته ماله کاغذ راوړه حلفنامه چې تا چا درخواست لیکلی دی ما ورته اوس ویلو چې ډېرې زما ټول پاتې شوي چې ډېرې خلکو ته وښیم او هغه په خبره ودرېږي چې اوس سړی دومره نااهله دی چې اوس سړی دومره دروغجن دی هغه قسم خور دی هغه په دروغ قسمونه خوري هغه په عدالت کې کوي نه قبلېږي ورونو هغه نقصان کوي په څه طریقه کوي د دې مثال یې د منافقینو زموږ سره او مقابله کې نورې پارټۍ ولاړې ته خبر نه کړو کله پیپل نه ولاړې کله نیشنل نه ولاړې کله مستمل ولاړې ټول ولاړې شل زره دې ودرېږي خو که یو د پي ټي آی سړی یو آزاد امیدوار ورکوي دې مطلب دا شو چې دا د پي ټي آی سره غداري کوي هغه سړی غداري کړې ده خو که نور څوک ورکوي دا د پي ټي آی خپې وهي دا د عمران خان خپې وهي دا د خپل ځان خپې وهي ورونو انشاءالله که دې خلکو سره به ټیک شوه تاسو نور سره یو تعلق وي زما سره تعلق شته ما ته سپین ډاډه وایي ما ته مشر ورور وایي خو زما کشر ورور هغه دی چې هغه د پارټۍ امیدوار دی دا یو پارټي ورونو انشاءالله د دې نه وروسته به پارټي زموږ تنظیمي ډانچه هغه شروع شوې ده هغه هغه خلکو ته به عهدې میلاوېږي چې کوم خلک د پارټۍ سره وفادار دي هغه شاه صاحب دی هغه مراد دی هغه غلام حسین دی هغه اولخان حاجي صاحب دی هغه بل دانشور دی که بل دی خو چې هغوی د پارټۍ د ډسپلین خیال ساتي دغه زموږ ورور دی انشاءالله هغو ته به په دې پارټۍ کې نور عزت میلاوېږي هغو ته به ذموارۍ میلاوېږي دا زما لوز دی دیم زمونږ د ملګرو خبره وکړه په ویلج کونسلو کې مونږ په سزا کې د بیټ نه بغیر هم دا کړي دي نښې ورکړي دي مونږ په ویلج کونسلو کې مونږ څه ملګري آزاد ورکولي دي هلته بیټ هېچا نه دی ورکړی هغه مونږ آزاد کړي دي او یو خاص په ټابلیټ دی ورونو هغه به په خپل فرضیه باندې خپل نښې ډول ورکوي خو په کوم ځای کې چې مونږ د بیټ نښه ورکړې ده هغه به بیټ نه چې کوم ځای ډول ورکوي خو د تحصیل چې کوم دی که نه د تحصیل چیرمین اور چې کوم دی دا صرف د بیټ دی د دې کې هېچ چا لپاره څه کمپرومایز نشته څنګه چې د ځان لپاره ورغواړئ څنګه چې د ځان لپاره په کسان کې په یوت کې په جنرل کې ورغواړئ نو دغه شرور به چې کوم دی تحصیل د چیرمین نه ورغواړئ او زه باندې ګورئ دا شی په ریکارډ دی په کم پولینګ سټیشن کې په کم پولینګ بوث کې زما د جنرل د بیټ وټو هغه 300 او زما د پیروشاه 299 و زبدلې لپاره پته لګي چې دې سړي دې سړي چې کوم دی نو خپل ځان له ډېر وختلی دی د تحصیل چیرمین لپاره کوم وختلی دی زه به اصل انعام ورکوم په دغه خپل ځان لپاره 300 راغستی او د چیرمین لپاره هغه 400 راغستی زما هغه لپاره سپیشل انعام انشاءالله اوس پورې چې کوم خلک په بیټ ولاړ دي که هغه آزاد موږ ورولي چې زموږ پینل کې دي دا یو خبر ته وکړم الیکشن کې هار جیتي هغه ګټیو کې بي دي هغه ګټیو کې بي دي خو زموږ ملګری دی زما لپاره هغه چیرمین دی هغه زما لپاره چیرمین دی او چې کوم سړی که د غیر پارټۍ نه چیرمین شو هغه د ځان له غرمو داسې ودرېږي 6 زره دې ودرېږي خو زما لپاره چیرمین هغه سړی دی چې کوم زما له پارټۍ نه ګټلی وي که بېلی دی ځکه چې هغه د 15 لکه روپۍ په کال کې ملاوېږي زه نو انشاءالله 50 لکه روپۍ هغه په لاس باندې به ویلج کونسل کې خرڅ کوم دا مې سره واده ده احسان به هم درته راشي چې کوم ملګري که هغه وبېلې وه که وګټله خو چې کوم ملګري که ګټلې وه که بېلې وه خو چې زموږ د پارټۍ د ډسپلین خیال یې ساتلی و هلته خپل سټیشن ګټلی و نو هغه له به انشاءالله چې هغه د 15 لکه ملاوېږي دا زه بار بار دا خبره کوم زموږ له طرف نه به انشاءالله هغه ته 50 لک روپۍ ترقیاتي کولو لپاره